بے وقوفه خلک د بچو په مخ کې لګیا چرس او سګرټ لګیا دی ډکۍ ښځه او بچي ناست وي تاسو راوړئ هغه توره دانه چې ویسکو نو د بچو په مخ کې اکثر خلک خپلو بچو په مخ کې چرس نو دا نه وي هر سړی به د نشي عادي یو سړی به ځان نشي بندولی خو ښه دا ده چې موږ او تاسو د دې نشو نه تماشو نه توبه وباسو نو لږه لږه داسې کمی پکې راولو نو د ټولو نه ښه خبره دا ده چې د بچو په مخ کې نسوار نه کړو نسوار کې اچوي پټ یې اچوو سګرټ څکي چېرته پټ لاړ شو پټ یې اوس داسې خلک ما لیدلي چې هغې دومره پټ ځای کې نشه کوي چې د هغې نه په کور کې خلک خبر نه وي ډېره موده پسې د کور خلکو ته ولګي چې یاره زما د خاوند چرس کي د هغه د چرس هم چاته پته نه دا ولې هغه خپل اولاد چې یاره زما دا اولاد ما ته ګوري چې زما نه غلط تربیت وانلي زما نه غلط سبق وانلي زما نه غلط درس وانلي نو دې وجې نه عزتمندو د خپل اولاد صحیح تربیت وکړو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه د یو کس راغلی وایي عمر ما دا خپل زوی وخي په دې سر مې وخي عزت مې نه کوي قدر مې نه کوي احترام مې نه کوي عمر فاروق رضی الله تعالی عنه یې زه راوغوښته ویې دلته راشه ولې د دې پلار قدر نه کوي عزت یې ولې نه کوي وایي عمره دې پلار ما څه ښه نه دي کړی یو خو دا ده چې زما د پلار په غلط خاندان کې واده کړی یو تکې تورې وینځې سره واده کړی د هغې نه زه پیدا شوی یو راسره دا پلار دی تی کړی بل دا ده چې دې پلار زما تربیت نه دی کړی ما ته دین نه دی ښودلی ما ته قرآن نه دی ښودلی ما ته اسلام نه دی ښودلی عمر دې پلار خو ما ته دین نه دی ښودلی او بل دا چې دې پلار ما له داسې غلط نوم ایښی دی چې هغې د هغې معنی د ګونګټ جعل نوم یې رالیکي یا کیړه داسې نوم یې رالیکي عمر دې پلار خو ما سره ځای تی کړی ما ورسره ځای تی نه دی کړی عمر فاروق وایي تا د زوی سره ډېر ځای تی ظلم کړ تا د زوی صحیح تربیت نه دی کړی تا د زوی صحیح اخلاق او کردار د هغه ته نه دي کتلي نو سوال مې دا دی عزتمندو د بچو صحیح تربیت وکړو ستا بچی سهار کې سکول ته ځي که هغه ته پرایویټ سکولونو ته او که سرکاري سکول ته ځي نو چې ستا کم بچی پرایویټ سکول ته ځي د هغې بچي جامې ته وګوره چې زما د دې بچي دا کپړې دا کوم سکول ته ځي آیا زما د دې بچي دا لباس دا د غیرو سره مشابهت ساتي که د مسلمان ته مشابهت ساتي تاسو وګورئ سړک ته سهار وګوره خفه به شي ته وایې چې دا د مسلمان بچی دی که دا د انګریز بچی دی نو خپل بچي ښه نه ښه تعلیم پرې وکړه ښه تعلیم پرې وکړه خو په ښه سکول کې داخل کړه چې ده د اخلاقو د هغه د دین د هغه د اسلام د هغه د قرآن د هغه د عمل دا ټول د شریعت مطابق زندگی د هغه تېره کړي او د معاشرې دپاره به یو ښه فرد وګرځي نو د خپلو بچو په تربیت باندې خیر سره وهم ده انشاءالله ګوره په ښه تربیت ماشوم چې کله تا ته ښه ښکاري په دې پسې به د مور ښه تربیت وي